دا ثبوت دی تاکې دا رامیتوب دی تاکې دا ګڼکپي ده هغه خو دا زه نیم یاد کړی چې دې قوم ته ویلي چې تاسو راشئ او د ده نه چې کوم دی نو تعویضونو له اله و شا به راچلېږئ هغه خو ویل چې که د چا ضرورت وي اول ته کایندلی ریکویسټلی دا خبره کوم ما منځ کې مه منشن کوئ خپل منځ کې چې هر څه کوئ لکه زما او د شاهد دا دی تا ته پته ده تعلق خراب دی دا خبره خو ما مخې ته نه راوړه قاري صاحب خو تاسو خپله دا خبره مخې ته راوړه چېرې زما او د شاهد خپل منځ کې نه لګي د شاهد پېژنې بلکل کوم ځای دی تاسو د دې علاقې وایي نو زموږ د علاقې دی او کټال ځای دی خو پېژنې بلکل زه به یې دله پته وکړم کور ته ورشه تپوس دې وکړې تا دا ویډیو ولېږو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به موجود یم د قاری فرمان حسیوال به یې خواته او بیا یو د پاره یو ډېره غټه د اعزاز خبره دا هم ده چې ویلې کېږي دا په سوشل میډیا یو ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه چې قاری فرمان به یې د پریاد ټي وي د شاهد به یې ماما دی نو د دې تپوس به ترې هم کوم قاری فرمان به یې د ټایم د راکولو یو جهان مننه مهرباني نوید بھائی چې راللی او دومره تنګ لڼ وخت کې دې دا کوېسچن راوړو ګنې زه په خپله مسله زما ده او دې ته نه جوړېږم زه یم یاره نن ویډیو کوم سبا ویډیو کوم خو لنډه دا چې نوید صاحب دا خبره ما اورېدلې وه په فیسبوک باندې مې لیدلې م وه دغه هلک لږ چې کوم دی نو غلط شوی دی هر چا چې غلط کړی دی و چې یاره ما ته چا ویلي چې قاری فرمان چې کوم دی دا د شاهد خان شاهد ماما دی او دا شاهد یې خوریا دی بهر کې په دې خلکو د خپل ځان د کاغه هر څوک دي زه د یو میک والا خبره ګوره نه کوم زه د یو مولا د عاملانو د تعویضونو د دمګرو خبره نه کوم چې څوک هم دي د ځان د مشهورو د پولو دپاره یا خپل پیج چلولو دپاره هغه ګوتې چې د هغې د ما سره څه الفاظ نشته که دي ما په خوله د راوتو نه دي نه قاري صاحب هغه ټایم چې کله تا دا ویډیو وکړه که نه نو غوسه درغلی وه که نه خفګان درغی نو نه غوسه شومه او نه خفه شومه تاسې وایي چې دا هم یو د اعزاز خبره ده چې شاهد به یې زه خوره ماما یم ما وخندل چې دا خلک وایي چې هلکه رښتیا راځي وایي دروغ کلي وران کړي د علاقې نه پټه نه ده تا ته پته ده دې پرخو کې دې عمر آباد کې خلک دې وګرځي شاهد د کمې پیړۍ سړی دی او زه د کمې پیړۍ سړی یم بل ماما خورئ ټیک دی چې لکه شکل کې ګورې یو شان نو بهر کې په که داسې ویلي وی چې دا د هغه رور دی نو بلکل دا خبره بیا ټیک وه موږ مسلمانان الحمدلله ټول رونه یو لکه د هغې نن زنده مثال چې کوم دی زه به تا ته ویم په باړه کې چې کوم یحیا نومې ماشوم هغه ته څومره پښتانه خو خوږېږي زړه که نه څومره خلک چې کوم دی هغه یو شو راغلي دي او هغه دا موږ له یو سبق هم راکوي چې که موږ پښتانه دغه شان یو شو که نه او یا هغه خلکو له یو سبق ورکوي چې پښتون مه وله پښتون مه وجنه پښتون مر له دهشتګردۍ په لپیټ کې اخله ورنه پښتون نه ریخېږي خوا که د مړي په پنځمه ورځ هم رایښ شي خو د یحیا غوندې ماشوم وینه دومره رنګ راوړي ګورئ دا درته ویم دا موږ ته یو غټ سبق دی نو بهر کې زمونږ رور دی که داسې ویلي وی ټیک خو بهر کې به هغه پخپله هم وایي چې یاره ما چا راته ویلي چې دی ماما دی نو بلکل هلکه تا خو لږ تفتیش به دې کړی وی تحقیق به دې کړی وی دا خبره راغلې وه البته ما ویل زه به په دې ویډیو جوړوم چې دې نه علاوه وروستو هم بیا زمونږ چې کوم دی یو رور دی هغه ته نن ښه په خوږو الفاظو کې دا خبره کوم مسلمان منم څوک دې مني او که څوک دې نه مني چې ته مسلمان یې زه دې منم چا خبره کوئ بس هغه خیر دی وخت کې نوم لا نه یادوم ما ورته وویل چې نن ورسره په خوبصورت الفاظو کې چې کوم دی خبرې کومه هغه هم یو کلیپ راغیستی و داسې چلو ویل دې باره کې هم څه خیال دی او دا دې واغري د چا هم چې څه قسمه ابجکشن یا یې څه قسمه شک یا څه قسمه خبره یې بای هینډ چې کوم دی هغه دې زما دا ګریوان داسې ونیسي د بل په ترونه یا د میک په ترونه ما سره مطلب دا مخامخ کیني ما سره راشي خبرې دې وکړي خو دې ته ضرورت نشته ما ته چا وویل ویل ده پسې جواب ورکړه که نه دې سړي له ویل جواب ورکړه که نه نو ما ورته ویل چې هلکه ته شرمېږې هم نه چې ما ته دا خبره کوې کې وجه دا ده چې د هغه په سر لوپټه او زما په سر شمله ده د شملې سره د لوپټې خبرې چېرته سمېږي الحمدلله ثم الحمدلله خو بیا هم دغه رور ته زه یم فلحال زما یو ورور ته بیا وایس کړی مو یو ځای کې زم دغه کړی وم دا منشن کړی وم چې څومره د سوشل ورکرانو په مابین کې څه اختلافات راغلي دي یا روان دي یا مور شوي دي هر څه چې شوي دي یا کېږي نو هغوی ته زه وایم چې اول ته کایندلی ریکویسټلی دا خبره کوم ما منځ کې مه منشن کوئ خپل منځ کې چې هر څه کوئ
لکه زما او د شاهد دا دی تا ته پته ده تعلق خراب دی دا خبره خو ما مخې ته نه راوړه قاري صاحب خو تاسو خپله دا خبرې مخې ته راوړه چېرې زما او د شاهد خپل منځ کې نه لګي دې کې وجوهات څه دي چېرې په څه وجه باندې ځکه چې که اولنۍ ویډیو وګورو نو ستا او د شاهد به چې کومه ویډیو راغلې وه نو د شاهد به هغه پیج په هغه ویډیو ډېر زیات چلیدلی و غالبا د ګرانۍ خلاف وه که د سیاست خلاف وه هغه ویډیو هم شاید به یې کوزه کړه نو دا څه مسله شوې وه ستاسو خپل منځ کې نبي صاحب مسلې ته خو زه معذرت کوم نه ځمه ځکه چې بعضې خبرې دا د خلکو خپلې ذاتي راتلی شي وغیره وغیره هغې ته خو نه ځمه خو که ته دا خبره کې چې یاره سیاسي او ویډیو وغیره هغه دې ټول قوم ته پته وه او ویل پرېږدی چې ښه شاټونه راکړي او زه د بجلۍ د تاره نه قلارېدم تام چې نن داسې زه د ما دې خولې ته نیولی یې که نه خفه کېږي به نه دا دې د دې دپاره نیولی دی چې یاره زه یو پیج چلوم خو نوید صاحب دا ما د دې ځای دا ولاړه یاد ساته که ژوندي وو چې تم کله چې کم دی د یو ښې ورځې خاوند شولې او یو بره سړی شولې نو بیا به تم ما نه پېژنې او ته به بیا ما سره په څه بانه باندې اختلافات پیدا کړې چې یاره د ده نه خلاص شمه او وایي چې زه به لنډه به درته دا ویم چې زه سړی وم ویل ته مې سړی کړه او ته چې سړی شوې زه دې ورک د ملکه کړم دا د شاهد بی باره کې دا خبره ده هغه زه ټولو چې هر چا را باندې چې کوم دی نو خپل ځان پورې ایستلی یو شاهد ته نه ویم هر چا چې را باندې ځان پورې ایستلی یا را باندې پورې باسي بطور وسیله یعنې د بل په ولو پرېږدل لکه تا دا سوال وکړو چې یاره داسې ویډیوګانې او به موږ کړي دی به راتو ما ورله چې کوم دی کړي دي ناتخوانۍ مې وله کړي بل څه بیا یې موله کوم زما ورور دی دغه خبره نشته اختلافات زموږ دي د عوام یا د نورو پکې څه کار دی اختلاف د چا په کور کې نشته د کومو دوو کسان داسې یو کلي کې دي چې هغوی به اختلاف نه وي راځي به باقي یو سړی دا سوال کوي چې ستاسو اختلاف په څه راغلی که زما خوښه یو ځای کې به یو خبره شو کوم چې مې نه خوښه نو کیدی شي نن د دوه مسلمانانو ورانه یې مړي وشي سار لرو وشي هغه ټایم سره چې کوم دی نو شاید به زیات د دې پیرانو خلاف دا چې کوم مهم دی هغه نو شروع کړی نو هغه ټایم کې ستاسو نمبر په سکرین باندې چلولی نو هم هغه سوشل ورکرانو راغستی دی چې یاره شاید به چې کوم دی وګوره په خپله اډورټایزمنټ کوي او د سړي نمبر چې کوم دی په سکرین باندې پرېږدي ګوره که دا خلک وایي که نه وایي که څوک غول خوري وایي کندې ډکېږي یو سړی که دا سوال کوي نو په کار داره چې دا اول د شاهد نه وکړي یوه دویمه دا ده چې ما نه که دا سوال وشي چې یاره دا نمبر شو کول نو هلکه خدای دې په غبرګو راټول که ته اول دا ویډیو وګوره ته به په مقصد پوه شي شاهد خان شاهد چې کله چې کوم دی د دې شي آغاز کړی دی او هغه پکې روغ او رنځور معلوم کړی هغه د دم خلاف چرته هم نه دی هغه یو صحیح په صحیح معنو کې چلیږي هغې چرته هم نه دی وجه څه د قاري صاحب ستاسو سره زه یو خبره زه اډ کوم ما له لږ غوندې مقرره کوي ستاسو سره هم دغه اختلافات دي که اوس وګورئ منصور هم د هغوی خلاف دی او دا خبره کوي چې یاره که ما ثبوتونه مخې ته راوړل نو بیا به ته هغه شاهد پاتې نه نو آیا تم وایې چې یاره زه هغه طرف ته نه ځم منصور هم وایي هغه طرف ته نه ځم نو دا خو مقصد دا دی چې یاره شاهد به چې کوم دی هغه پول په غلطه دی هغه کې ډېر زیات مسلې دي خو تاسو سکرین ته نه راوړئ زما وروره چې میک ګرځی یو سړي ته میک ونیسي نوي ده زما میلمې خو زه هم حق لرم تپوس دې رانه کړی دی یو سړي ته میک ونیسي دا راته ګوره زه د زړه نه ویم دا څه چال نه دی او نه څه چې کوم دی ډرامه ده لکه دې خلکو چې په دې میکونو باندې شروع کړي مړه هلته دې پیسې واخلي دغلته ډرامې کوي ډرامه نه ده سوال دې وکړو ته جواب یې درکړم بالکل نو کتونکي به هم د دې جواب پیدا ښه زما وروره ته اول چې میک نیسي سړي ته حاضر دماغه ودرېږه زه درته دا ویم زما او د هغه چې کوم ذاتي اختلافات دي زه هغې ته نه ځم د منصور چې کوم سوچ دی یا د دنیا کوم سوچ دی او هغوی کوم څه یادوي چې موږ یې نه راوړو میدان ته هغه مې نه دي یاد کړي زه خپل ذاتي اختلاف چې کوم دی تا د هغې تپوس وکړو زه هغې کې تا ته ویم په هغه هم ته وضاحت دې ونه کړو که نه چې زه هغه طرف ته نه ځم نو وجه څه دی چې هغه طرف ته نه ځي یاره زه اول د هغه نه تپوس وکوي کیدای شي زه خپلې اندازې نه یو خبره وکړم چې دا شاهد په دې خفه دی او هغه زما اندازه غلطه وي اول له هغه نه تپوس وکړئ چې یاره د قاري فرمان نه ته په څه خفې چې زه هغه دی نه کلیر شم ما ته پته ولګي چې خلا سړی په دې خبرې زما اندازه خو چې کومه څه وایي نو هغه خو اول خبره نه ده د خفګان او قدم نو بیا چې زما او ستا وروڼه یې دواړو کور کې ورانې راغې نو درېمګړی په کار دی چې هغه دا سوال نه کول نه الټه زمونږ روغه راولي راځم هغه خبرې له چې دا کم باروبار کېږي او ته وایې چې یاره دا باندې خلک وایي چې موږ پرې نه راځو که پرې رالو تاسو د خدای نه ران کړي چې پرې راشئ
تاسو د خدای نه ران کی زما یوم دا بی بچی نه دی دواړه راته مسلمانانو نه ښکاري تاسو پې نه ران شئ پې راشئ باقي که د شاهد په دې ځای څوک تنقید کوي او کړی یم دی ما کتلی دی خو زه لا دې خبرو ته د خلکو نه اوسګار دا هر سړي ته ویم ما سره مخامخ به کینې که ملامته دې کړم زه به ویم وروره ملامت یم دا وایه جرمانه که مې ملامته کړي نو دا څه چې دې ویلي یا څه وی مزید تکړه شه وایه فیصله به په لوی لا ورکوو بیا به راله ګوره چې کوم دی نو عذر کې ځکه چې تا ویډیو نه ده کتلي نوي ده زه تا ته هم ویم تر هغه ویډیو کتلی نه ده او راشي ماته وایي چې شاهد اډورټایز کوي او نمبر دغه کوي د شاهد دی دا ویډیو چې وکتی شي نو هغې کې هغه دا خبره کړې ده چې قاري صاحب که دا خلک ستا نه وظایف غواړي او څوک کال کوي درته نو دا نمبر راکړه چې یاره دې قوم ته پیدا ورسي شاهد چا ته ویلي او کوم ځای کې زما په ویډیو کې ویلي چې دله تعویضونو له راځئ او شاهد د دې نه پس چې بل هم یو سړي لځي او بل هم یو سړي لځي او هغه چې کوم دی په صحیح معنو کې او هغه دم کو یا چې کوم دی هغې نه مخکې مخالفت د صحیح سړي نه دی کړی د دمګري او د هغې نه وروسته هم چې کوم دی نو دا پې زما یقین دی که نه بیا پکې منځ کې سراله او د بلې ور نه کو یا یې هغه پې خفه کو یا پې چاپه وواله یا یې وچېړو بیا به پې زه اول اکشن اخلم او بیا دې قوم لم پکار دي چې اول د قاری فرمان هغه چې کوم دی یو سړی ورسره وظایفو دپاره رابطه کوي یې ورکړی دی بل لا نه ورکړي نه هغه د دې خلکو خلاف نه دی هغه لاړلې هر سړي له ثبوت ویوړو چاته ویل ستا دا ثبوت دی چاته ویل ستا دا ثبوت دی تاکې دا رامیتوب دی تاکې دا ګڼ کپي ده هغه خو دا زه نیم یاد کړی چې دې قوم ته ویلي چې تاسو راشئ او نه چې کوم دی نو تعویضونو له اله و شا به راچلیږئ هغه خو ویل چې که د چا ضرورت وي ملګرو ویډیو دوران کې زموږ په کیمرامین باندې څه چلو شو بلډ پریشر یې کم شو هغه راولوېد او خبره نیمه کې پاتې شوه چونکې دغه د ناست بلډ پریشر ډېر زیات کم شو دا به انشاءالله ډاکټر هم بوځو قاري صاحب خبره په لنډو باندې را ختمه ده بس لنډو خبره ده زما وروره هغه ته هغه شاهد چې کوم دی یو سړی دی په ثبوت کې په ویډیو کې ما له دې راوړي ګوره قاري صاحب د اختلافات دې حد ته ورسېده چې یاره ستا ویډیو مې ډیلیټ کړه ته چې څنګه وې که نه چې هغه نمبر د دې دپاره پرېښی چې یاره مسلمانانو ته دې پیدا ورسي وظایف وي نو ولې بیا دا ویډیو ډیلیټ کړه چې ته وایې چې هغه د دې په حق کې دی چې یاره وظیفه آیا دا وجه وه چې یاره هغه بیا وروسته په تا باندې دا تنقید وکړو چې یاره ته تعویضونه کې شاید پېژنې بلکل کوم ځای دی تاسو د دې علاقې وایي نو زموږ د علاقې دی او که هر ځای دی خو پېژنې خو پېژنې بلکل زه به یې دله پته وکړم کور ته ورشه او تپوس دې وکړې تا دا ویډیو ولې لیدل نه قاري صاحب ګوره ته خو د هغه سره دوستانه د زما خو تعلق زما نشته که دوستانه نه ته ورسره دلته ناست وې که نه شپه ورځ به تاسو دواړه ناست وئ آیا دومره خو ته حق لرې که نه چې تا ته به دا پته لګېدلي چې یاره وجه څه ده دا اختلافات دې حد ته ورسېده ځکه چې هغه چې کوم دی هغه سیسټم روان و هغه به چاپې وهلې هغې دوران کې هم ستا ویډیو پرته وه کال نیم وروسته دا ویډیو ډیلیټ کړه نه کال نیم نه دی دا هسې ګپ خبره ده چې کال نیم دی ځکه چې زه به درته ووایم چې سټارټ کله راغلی دی دغه دلته هغه ظریف خان نومې هلک نه ویډیو شوې وه د هغه باندې چاپه وه هغې نه مخکې په پیر مختیار باندې په سوات کې چاپه وه د هغې نه مخکې دی ماله راغلی دا دغه نږدې ورځو کې دغه شوي وو بیا چې کوم دی په 25 اګست باندې زما دستاربندي و په پېښور کې ته راساتلی د دغه دستاربندۍ نه هفته 10 ورځې مخکې دا ډیلیټ کړې ټیک شو نه بل ته دا وایې چې په اختلافو کې حالات دې حد ته ورسېده او نو دغه دي ستا وړاندې دې حد ته ورسېده که نه ډیلیټ ده که نه زه نه وایم ته راغلی چې ډیلیټ ده او ولې ډیلیټ ده دا تپوس د هغه نه و ولې ډیلیټ کړې نو په اوس یو ته دا ویډیو شیر کړي د خپل پیج نه او خلک وګوري چېرې شاید به یې د ده سره ناست دی آیا دوباره دی شاید دا کار شروع کړو که نه د هغه دپاره یو ډېر غلط کار نه چې تاسو دا ویډیو شیر کوئ نه هغه موږ شیر کړی د ډېره مخکې دویمه خبره دا ده چې که دا خلک یې اوس ګوري که نه نو اوس به زما په پیج باندې 300 او 200 کسان ګوري او د شاهد خان پیج د چا نه پټ نه دی ټولې دنیا ته پته وه چې دا کله شوې ده دا ویډیو کله چې کوم دی نو شاهد ډیلیټ کړې ده د هغې هم چې کوم دی ما وله ثبوت دار یې ورکړو دومره وخت یې وشو ته کال نیم وه دا ټوله میاشت نیمه نه وه ساتلې او باقي چې کوم دی قوم ته ښه خبر دی هر سړي ته پته ده څوک هم دا نشي ویلی چې دا ګینې بیا وروستو شوې ده یا دا چې کوم دی نو قاري فرمان د دې نورو نه وروستو په نمبر کې راوستی دی نه
دا مخکې شوې ده، دا نور خلک وروستو راغلي دي، نور باندې وروستو چاپې والي دي. دغه تپوس اوس د شاهد نه پکار دی، دا ترې ته وکړه. زما خو څه واسطه نشته که ویډیو هم زما لیسه او که ویډیو نه مو ما لیسه، ځکه تپوس نه کوم. تپوس یو سړی په یو غرض باندې کوي، زما پکې څه غرض نشته. که ستا یا د بل سوشل میډیا د ورکر یا د عوامو څه غرض وي لاړ دې شي شاهد نه دې تپوس وکړي چې دا ولې. اخیری سوال قاری صاحب دا راته ووایې چې شاهد بیکار ته په کم نظر باندې ګورئ. دا راته ووایي ځکه چې منصور هم وایي د به مخکې صحیح کار کوو، اوس دا د پیسو پیداګیر کوي. ته ورته په کم نظر ګورې ځکه منصور خو صفا خبره دا کړې ده چې یاره دا اوس پیداګیر کوي. ته ورته په کم نظر ګورې دې کتونکو سره شریک کړي. دا خو نوید صاحب تا خپله دې الفاظو کې ویلې چې پلانې صاحب وایي چې اوس پیداګیر تا خپله دا خبره وکړه. د اوس نه زه تا ته پته ده راغلی موضوع هم دغه ده، زه ترې نه یم خبر. د اوس نه څوک خبر دي، د اوس نه بیا هغه څوک خبر دي چې څوک ورسره ګرځي. او که هغه فرض که بلیم یو سړي لګولی، یو سړي الزام لګولی، که نه څه ثبوت ورسره ثبوت دې میدان ته کړي چې پیسې اخلي. زما په کاته کې چې کوم دی ماله د یو سړی راشي زه ورسره جومات ته ځم، زه ورسره د الله په کلام باندې فیصله کوم. داسې وچو فیصلې نه چې دا زه ښکاره خلکو ته یم زه خپل اډورټایز کوم، نو شاید له سره پیسې ورکوم چې ته داسې وکړو، بل له سره ورکوم او یا بل نه که راضي م ورکوم یم ښکاره ورته یم زه ته اډورټایز در راغواړم، زه دا کار کوم په نرۍ کوم راشه ورته اډورټایز. شاید د دغې نه مخکې ما نه چې کوم دی چا سره په پیسو اخیستو لیدلی دی، نه مې د چا سره په پیسو خبرو کولو لیدلی دی چې یاره او دې سړي لکه ما ته دا انفارمیشن نه و، بس لنډه ده. او که اوس زه ما ته ته دا تپوس رانه کې او څوک یې سل ځله وایي هم زما ذهن یې نه مني، خو بیا هم که د چا څه ثبوت وي او راوړه بیا به بالکل مني. ولې به نه مني؟ ښه سړی اکثر چې کوم دی که ما واخلې ما نو د پیسو د ټینګي موږ ډېر ښه خلک نه یو. بس یو سوال صرف کوم، ما خو ویل چې دغه کوم کوېسچن دی هغه به اخیری وي، خو دا خبره مې ذهن ته راغله چې په دې کمنټس کې به ډېر خلک داسې وي چې په تا به هم تنقید کوي او په ما به هم تنقید کوي. چېرې تاسو په شاهد باندې ځان مشهوروئ، هغه خلکو ته به څه ویل غواړئ؟ داسې کار دی ته چې دا کم سړی یادی چې قوم به وایي چې ځان پې مشهور دی. دا شاهد خان شاهد یاد کړه چې قوم به وایي چې تا او نوید پې ځان مشهوروئ. د دې سوال ادنا او آسان جواب سوال لا چا کړی نه دی، خو تا وکړو. کم سړی چې د دې سړي د لاسه مشهور شوی دی نو هغه ته به خلک وایي چې ته په هغه ځان مشهور یې. دغه و ملګرو قاری فرمان به چې تاسو ته خبرې واورېدې، تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې زموږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. چېرته هم یې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دي زموږ وطن پاکستان دي او مسلمان دي. الله